बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। په دنیا کې بعضې څیزونه ناپید دي، نه میلاویږي، خلق په هغې په باره کې په تشویش کې، مثلا وایي چې خالص پی نه میلاویږي او خالص غوړي نه میلاویږي او په پټرول پمپونو کې خالص تیل نه میلاویږي. خو لکه د دې ټولو خبرو نه زیات تشویش په دې خبره دی چې نن سبا په دنیا کې خالص مشر نه میلاویږي، خالص قیادت نه میلاویږي. پاک سړی چې هغه ستا قیادت او ستا مشري وکړي دا نه میلاویږي. د دې وجې نه د دنیا په بحرانونو کې یو بحران چې دی هغه د اچھی قیادت کی کمی ہے، چې پاک قیادت، پاک سړی او ښه سړی چې د قیادت دپاره قابلي هغه اویلیبل نه دی. مشري دومره ضروري ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په تاسو کې هر یو کس مشر دی او د هر مشر نه به د کشرانو تپوس کیږي. او په یو بل حدیث کې وایي چې کله تاسو درې تنه په سفر ځئ نو یو خامخا مشر کوئ. موږ چې هلکه په دریو کسو کې مشر ته کم ضرورت دی، درې واړه ټیک دي که نه؟ وایي نه، د الله پیغمبر وایي چې په تاسو کې یو مشر پکار دی. په دې کې دې ته اشاره ده چې زموږ زندگی منظمه پکار ده. موږ له پکار ده چې یو سړی زموږ کې یو امیري او نور کسان د هغه اطاعت کوي. خو د دې امیر د انتخاب دپاره دنیا چې کومه طریقه خوښه کړې ده هغه ده ون مین ون ووټ پالیسي. او دا خبره په حقیقت کې ډیره ترخه ده، خو دنیا او مغرب خصوصا په دې پورې نښتی دی چې نه، یو ووټ پی د هر سړي، هغه که هر قسم له سړی، او بیا په دې بنیاد باندې چې رچا ووټونه ډیري هغه که ښه او که بدي نه هغه به ستا مشري. د دې چې څه نقصانات دی هغه دا دي چې یو هوښیار سړی د دې هغه ذکر کوي، وایي ګوره چې د هر سړي یو شان ووټي. نو بیا کم کس جعفر ظاهر چې په اسلام آباد کې نور مقدم قتل کړی و او سر یې پرې کړی و، نو نور مقدم کا قاتل جعفر ظاهر کی بھی ایک ووٹ ہوگی. او په موټر وی باندې چې د پراسیسي خاتون سره د خپلو بچو په مخ کې چا بدکاری کړې وه، عابد، اس کی بھی ایک ووٹ ہوگی، د هغه به هم یو ووټي. او پوخا چې کم کس جاوید نومیو، هغه چې 100 ماشومان وجلي وه ډرم ته به یې ارتاول، د هغه به هم یو ووټي. او کم کسان چې هغه دنده کوي د طوایفو او هغه چکلې چلی، د هغې زنانو به هم یو ووټي. او د هغې په دروازو ناست د دلالانو به هم یو ووټي. او کم سړی چې تاله پی راوړي په لارې کې ګنده کډر والا نالې نه پکې اوبه واچوي، د هغه به هم یو ووټي. او کم سړی چې عقل خراب شوی، بوډا شوی او هغه په 2-3 نه پوهیږي، د هغه به هم یو ووټي. او کم سړی چې لیونی، د هغه به هم یو ووټي. او کم سړی چې په جیل کې بار بار د دې وجې نه ځي چې ډېر شي قتلونه یې کړي، د هغه به هم یو ووټي. او کم سړی چې هغه اغوا کوي خلق او بیا ټلیفون کوي چې پیسې راوړه، د هغه به هم یو ووټي. او کم غونډګان چې په جیلونو کې پراته دي او په هغې پسې به هم امیدوار ځي، ووټ به ترې غواړي او د هغو نخرې او د هغو شرایط به بیا پوره کول غواړي، د هغې به هم یو ووټي. او د کراچۍ د بنوري ټاون د مفتی او د لاهور د ریوند یو عبادت گزار، تهجد گزار بزرگ، او د لاهور د منصورې یو بهترین نیک صالحه سکالر، او د اکسفورډ د یونیورسټۍ نه فارغ یو PhD، د هغې ووټ به د عابد د ووټ برابري، د هغې ووټ به د هغې بدکاره عابد د ووټ برابري، د هغې ووټ به د هغې قاتل د جاوید د ووټ برابري. د دې وجه نه اقبال په دې پوهېدو، نو بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جمهوریت چې دی، ون مین ون ووټ پالیسي چې ده، په دې باندې به صرف ته خلق شمارې، تلې به یې نه. د هغې نقصانات به بیا څه وي؟ وایي دنیا
د پاکستان په تاریخ کې چې څه مشر لیدلی هغه قائد اعظم و، خو قائد اعظم چې کله پاکستان جوړ کو د هغه په لاس الله تعالی جوړ کو، نو هغه بیا ډیر زر وفات شو. نو د هغې نه پس ون مین ون ووټ پالیسی بیا شروع شوه. نو د پاکستان د حالت په باره کې وایي چې په ړومبني 11 کالو کې په پاکستان یو خس قرضه نه وه، خو په 1958 کې چې کله ایوب خان مرحوم د پاکستان مشر و، نو هغه په ړومبي ځل باندې د IMF نه 25,000 قرضه اخیستې وه. نو د قرضې خوند چې واغست، نو د 65 جنگ چې شروع شو، نو بیا نور 37,000 قرضه واغسته. ته ویلی شي چې ایوب خان په خپل دور کې 62,000 قرضه اخیستې وه. کله چې بوټو مرحوم راغی، نو هغه بیا د IMF نه 33 کروڑ ډالر قرضه اخیستې وه. نو د هغه نه پس چې بیا ضیاء الحق راغی، نو هغه بیا 1 ارب ډالر قرضه اخیستې وه. وی بېنظیر په خپل وخت کې 15 پیرې قرضه اخیستې وه د IMF نه. نواز شریف په خپل وخت کې 3 پیرې قرضه اخیستې وه. او چې کله نواز شریف د ملک نه تو، نو 29,000 ارب ډالر په پاکستان باندې قرض وو. او بیا کله چې د PTI تبدیلی والا سرکار راغی، نو دی په خپل دور کې 16,000 ارب قرضه اخیستې ده. او په پاکستان وی سر به دې څه خوږم، خو 22 کروڑ آبادی ده، او د هر سړي په ذمه باندې 2 کروڑ 35 لاک قرضه ده. 2 کروڑه 15 کم 40 لکه قرضه په هر کس باندې ده. د دې مطلب دا دی چې که د یو کور کې 10 کسانی، نو هغې له د هغې په ذمه باندې 30 کروڑه قرضه ده، 30 لاکه قرضه ده. د 2 لاک په یو کس، نو په 10 کسانو 20 لاک، او 35,000 وسره جمع که پر هیډ، نو هغې نه 3.5 لاک نورې جوړیږي. نو ته ویلی شي چې په کم کور کې ټبر 10 کسه دی، نو په هغې باندې تقریبا 30 لکه قرضه ده. او بیا یو هوښیار سړی د دې انالیسس کوي، وایي چې د پاکستان خلق چې په راتلونکي 100 کاله لګیایي، نو هم دا قرضه نشي خلاصولی. دا د ون مین ون ووټ برکت دی چې ښه قیادت، دیانتدار قیادت تا ته نه دی میلاو شوی، نو د پاکستان بچی تقریبا 2.5 لکه روپۍ قرضدار دی هر یو کس، او 22 کروڑ آبادی ده. نو چې هغې ورته څه وي نه به کوي، ځکه د قرض خوند چې اخیستی هغه بیا ښه نه ده موندلې. خو به هر حال چونکې مشر به ته خوښې، او د مشر دپاره فی الحال رایج طریقه دا ده چې ته به ووټ ورکې. وی مشران چې په دنیا کې سوره تیر شوي، نو د دنیا په تاریخ کې بهترین مشر چې تیر شوی، چې په هغې مسلمانان او غیر مسلم ټول متفق دي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه په هغه کې د مشرۍ ټولې خوبۍ موجودې وې. د مسلمانانو ورته دومره فکر نه دی، خو غیر مسلم د هغې انالیسس کوي. او بیا هغه یو جان اوډیر، پروفیسر جان اوډیر، هغه د فرانس یو پروفیسر دی، هغه چې کله دا وکتل، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې 50 صفتونه داسې وو چې هغه د مشرۍ قابل و، او 50 صفتونه هغه ښوولي وو چې هغه د مشرۍ دپاره پکار دي. خو ما چې کله شارټ لیست کول، نو 9 10 یا 11 مې ترې راویستل چې دا د رسول الله په ذات کې وو، ځکه هغه ښه مشري کړې وه. او په هغې کې ړومبنی صفت چې دی هغه امانت دی. نو کله چې ته ووټ ورکې یا ته ووټ غواړې، نو که ته له منبري کې، نو بیا پتا کې پکار ده چې ته امینې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفر په وخت کې چې کله د نبوت ورته لا نه و میلاو شوی، او کله مسجد حرام ته راغی، او په حجر اسود په لګولو باندې د قریشو جنګ و، نو چې دی ولید، نو جاء الامین، امانتدار سړی راغی، صادق سړی راغی. نو دې نه پته لګي چې په هغې وخت کې هم هغه خپل امپریشن قایم کړی چې دا امانتدار دی. نو کم سړی چې امین نه دی د قیادت یا د مشرۍ یا د منبرۍ قابل نه دی. نو کم کسان چې پردی پیسې نه ورکوي، قرضه پې ډېر شي، خپلې مزې کوي او قرضې نه ورکوي. کومو کسانو چې خپلو کورونه رخ کړي، مصریانو له پیسې، مزدورانو له پیسې نه ورکوي، اپسې ساره ماښام راځي او هغوی وایي زموږ پیسې راکړه، دی وایي سبا راشه. کم کسان چې دکاندارانو له خپلې پیسې نه ورکوي او خپلې عیاشۍ کوي او د هغو قرضه نه خلاصوي،
او کم کسان چې د سرکاري پانډونو نه د خپلو پټو وټې کوي او د عوامو نه کوي، کم کسان چې په سرکاري خرچه باندې د خپل کور لار جوړي او هغه د چا چې اصل ضرورت دی هغه پرېږدي، دا سړی امانتدار نه دی، دا دیانت او امانت په سټینډرډ پوره نه دی، د مشرۍ قابل نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره کیټاګاریکل سټیټمنټ لا ایمان لمن لا امانت له، پچا کې چې امانت نه پاکه ایمان د سره نشته. نو دیو جنا چې کم کسان دا غواړي چې موږ د دې ملک مشران شو او موږ د په وټونو کې مشري وکړو، د هغې ډومبنی صفت دا پکار دی چې هغې امانتداري. دویم نمبر صفت چې جان اوډیر د رسول الله په زندګۍ کې رایستلی دی هغه دی شجاعت، چا سړی نری نر دی ته وایي چې کله حالات خراب شي، کرایسس چې ورته موږ وایو، کاغه زلزلې په صورت کې، کاغه د طالبانو په صورت کې، کاغه د سیلاب په صورت کې اندې مخ کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې شجاعت ډیر زیاتو، بهادری ډیره زیاته وه، ځکه حضرت وی د مدینې په کلي کې، د مدینې په ښار کې چې د شپې چغې شوې چې څه چل دی او یو قسم لا کرایسس پیدا شو، خوف ماحول پیدا شو، نو د مدینې خلق خپلو کوڅو ته راووت او یو بل نه ګونګوسې خور شو چې څه چل دی. نو په دې دوران کې مخامخ یو کس را روانو چې هغه په اس سورو، د اس د پاسه زین نو، په لاس کې توره وه، ټول هغه ته متوجه شو. چې کله هغه راورسېد نو هغه بیا د الله رسولو هغه وی ما پته لګولې ده د خطرې څه شی نشته، تاسو خپل کورونو ته ځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په وخت کې هم شجاعت ښوولی و، د امن په وخت کې هم شجاعت ښوولی و. د دې وجې نه د مشرۍ دپاره بهادري ډیره ضروري ده. کله چې کرایسس شروع شو نو موږ ټول تلیو، لیکن بعضې کسان د بهادرۍ په بنیاد باندې په خپلو کلو کې ناسو او د خلقو خدمت یې کاو. په سوات کې افضل خان لالا دا ریکارډ قایم کړی او په بونیر کې فضل راضي قجي صاحب دا ریکارډ قایم کړی او په کلپاڼۍ کې حبی خان او د غرور بشیر خان دا ریکارډ قایم کړی چې هغې شجاعت مظاهره کړې وه او بونیر یې نو خوشی کړی. نو د قیادت دپاره ښه نښه چې ده دغه نه د دیانت نه پس بیا شجاعت دی چې څوک دا غواړي چې زه د خلقو مشر شم، پکار ده چې هغه بهادري او هغه د کرایسس فیس کوي او تختی نه د ماحول نه بلکې خلقو له حوصله ورکوي. دریم نمبر صفت چې جان اوډیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه رایستلی هغه قابلیت دی چې سړی کم کار کوي چې په هغې باندې پوهیږي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا صفتونه ټول موجود وو. حضرت ویلي اوتیتو جوامع الکلم، مال الله تعالی دا صلاحیت را کړی دی چې په لنډو الفاظو کې یو غټ مضمون زه بیانولی شم. د دې وجې نه د هغې احادیث اکثر په مختصر جملو مشتمل دي او په هغې کې ډېر شی د عقل او د حکمت خبرې. نو ګویا کې چې په تقریر او په خبرو کې هم تکړه او هغه د جنگ په امورو کې هم تکړه، هغه په شهسوارۍ کې هم تکړه، هغه بهترین ګوډ سواري هم کوله. وی سر به دې څه خوږوم خو څپلۍ یې هم ګنډلی شوې او کپړه هم ګنډلی شوه، دغه د سلایې کار ولم ورتو او د ګنډلو کار ولم ورتو او د صفایۍ کار ولم ورتو. نو بنیادي طور چې کوم صفت په مشر کې پکار دی چې هغه بیا قابلیت پکې وي، په خبره پوهېږي، کوي چې زه پې نه پوهېږم، دا سړی بیا د مشرۍ قابل نه دی. مثال د هغې ډرایور دی چې استاز وی زه ډرایور ګورم، بابا راغی وی تا اشتهار ورکړی چې ته ډرایور ګورې، وی زه ډرایوري کوم ستا سره، خو زما یو 3 شرطونه دي. وی ډومبی شرط مې دا دی چې په ګاډي کې به کیسټ نه غږی. نو ایک ورته وی بالکل کیسټ به پکې نه وي، میوزیک به پکې نه وي. وی دویم شرط مې دا دی چې کله د مانځه وخت نو ما ته به ګاډی ودرې، زه به ګاډی ودروم، مانځه له به ځم. وی بابا دا شرط هم قبول دی. خو وی دریم شرط مې د دې نه عجیبه دی. وی هغه سره بابا وی دریم شرط مې دا دی چې ماله د ګاډي د چلولو چل نه راځي، ته به یې راته ښیې. هغې بابا زه خو ډرایور ګاډي له ګورم، چې ته په ګاډي نه پوهېږې نو کم سړی چې کم کار له ته ګورې په هغې نه پوهېږي هغه بیا د هغې د مشرۍ قابل نه دی. د دې وجې نه دریم صفت چې د رسول الله په زندګۍ کې هوښیارو خلقو لټولی دی هغه دا دی چې حضرت نمبر 1 امانتو، نمبر 2 شجاعتو او نمبر 3 قابلیتو. څلورم نمبر صفت چې د رسول الله په زندګۍ کې و او که ته وایې چې زه مشري کوم نو د مشرۍ دپاره څلورم نمبر صفت عدالت یا انصاف پکار دی چې ستا کې انصاف وي، ته د ښه د بد فرق کولی شي. که نه ته پکې خپل پردی کې
د خپل پارټۍ د خپل ملګری په حق کې فیصله کې، اگر چې هغه په ناجایز وي ته خپل ملګری به بچ کوو. سړي خبره کوله وی زموږ په پارټۍ کې شامل شه، نو بیا اره ناروا چې ته کېنه موږ به دې په شا ولاړ یو. دا سړی اوس انصاف خبره نه کوي. او هغې بل خبره کوله چې خپل کارکونې ورته ووي چې زه په غلا کې نیولی شیم، نو هغه ورته صرف دا ووي چې غلا مه کوه که نه، بیا غلا خو ښه کار نه دی. نو هغه وی چې ښه ما زه دې لپاره ستا په پارټۍ کې یم چې ته ما د غلا دفاع نشي کولی، دې ته بې انصافي وایي. نو کم سړی چې د بې انصافۍ علمبرداري دا د مشرۍ قابل نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې انصاف ډیر زیات ښکاره و، عدالت چې ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبرې کړې وي، کوم احادیث بیان کړو، وکلمة العدل فی الغضب والرضا. زما رب چې ما ته کوم حکمونه کړي نه، یو پکې دا دی چې کو زه غوسه یم که ډېر خوشحاله یم، خو خبره به د انصاف کوم. او عملا دا انصاف څنګه ثابت کړو چې کله یو یهودي وله راغی یو وله مسلمان راغی، د دواړو په آپس کې کیس و او حضرت هیرینګ وکړو، نو حضرت د یهودي په حق کې فیصله وکړه. ګوره خپل ملګری ورته راوپرځاو ځکه چې د هغه ملګری پناقه و، او هغه یهودي خبره ومنله، خو هغې مسلمان چې منافق و هغه نه منله، او په عمر صاحب پسې لاړ. وی چې جی زما د کیس دی. عمر صاحب چې خبر شو چې دی اول رسول الله لتلی او د رسول الله خبره نه مني، نو لاړه او تورې راواغسته چې څوک د خدای د پیغمبر خبره نه مني، اگر که مسلمانی هغه فیصله د هغه په باره کې توره ده چې د هغه نه زه سر پرې کړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع ثابته کړې وه چې موږ خپل ملګری نه فیور کوو، موږ دې ته ګورو چې څوک په حقه دی. ابو ذر غفاري او جلیل القدر صحابي دی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مین دی، ډېرې قربانۍ دي. خو چې کله حضرت ته وایي چې الا تستعملني، د خدای رسوله مالم چرته څه پوسټ راکه که نه، نو زم چرته کې څوکیدار، چرته کې مې تحصیلدار کا، چرته کې مې حاکم کا، چرته مې گورنر کا، مالم څه پوسټ راکه که نه. نو حضرت ورسره څه چلو کو، فضرب بیده علی منکبیه. ابو ذر غفاری په خپله وایي دا مبارک لاس زما دی، دغه زما د ولو په منځ کې زما ملاله د پیار بره سپیړه راکړه، زما په وجود خپل لاس کېښودو. بیا ما ته څه وي، یا بازر ابو ذره انک ضعیف، ته ګورې کمزوری ښه، ته پوسټ مه غواړه، انها یوم القیامت خزی و ندامت. که ته د خپلې کمزورۍ باوجود څه پوسټ واغستو نو چلولی به یې نشي، چې چلولی نشي نو د قیامت په ورځ به وشرمېږي او بیا به خپیمانه یې. الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، مگر چې هغه خپل حق چې د دې کار دی د ایجاب چا څوک ادا کولی شي. نو گویا کې خپل ملګری ته ویلی چې خفه کو، هغه له پوسټ ور نه کو. نو کم کسان چې خپل ملګري په هغې پوسټونو لګوي چې هغه د هغې اهل نه دي، نو هغې سره به ملک تباه شي. اذا وسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه، کله چې نااهلو خلقو ته ادارې حواله شي نو بیا قیامت پته مشه، پتا قیامت راغلی. زمونږ پیې ځکه تباه شوه چې په هغې کې نااهله خلقو او په خپله د حکومت یو ذمهوار وزیر اعلان وکړو چې د هغې لایسنسونه جعلي دي. نو دا جعلي اپوینټمنټ چې ته کې نو دا بیا بې انصافي ده. نو که ته مشري کې نو بیا پکار ده چې په تا کې انصافي. یو بل صفت چې د رسول الله زندګۍ نه ما تا ته میلاویږي، نو که ته وایې چې زه قیادت کوم نو هغې کې د عملیت چې پریکټیکلی په خپله به کار کې، بل ته وایي کرسۍ راواله، بل ته وایي دا فوم دی خوا کا، بل ته وایي دا بالښت دی خوا کا، په خپله ګوتې نه وروړې، ته د مشرۍ قابل نه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې دا ثابته کړې وه، دا یې وینا کړې وه سید القوم خادمهم، که ته مشري کې نو خدمت به ډېر کې. د قوم سردار چې دی که نه یوازې الیکشن ګټل نه دي، بیا به په خپله خدمت کوي، په خپله به کار کوي. او عملاً یې څنګه ثابته کړې وه، کله چې مسجد نبوي تعمیر شروع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ګټې او خټې راغستې وې. کله چې یو صحابي ورته څه ته کوي مال یې راکړه، نو حضرت ورته وایي ته بله راواله که نه. دې نه پته لګي چې مشر په حقیقي معنو کې هغه مشر دی چې هغه ته په خپله په کار کولو ځان بد نه ښکاري او د ټولو نه مخکې په خپله کار کوي. د احد په غزا کې چې کله د خندق په غزا کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق کنستو اډر ورکو، نو څنګه چې نور صحابه لګیاو داسې ورسره د الله رسول لګیاو، څنګه چې د نورو صحابو د لوږې حالت و او یو ګټه یې په خپلو خېټو تړلې وه،
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خېټه مبارکه دوه ګټې وې او کله چې یو ګټ راغی او چا نشو ماتولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پلک راواغست او په خپله یې مات کو. دې نه ما تا لپاره دا عبرت دی چې که موږ مشري غواړو او موږ الیکشن ته ودرېږو نو په موږ کې بل صفت دا پکار دی چې عملي کار به کوو، په خپله به کار کوو. یو بل صفت چې جان اوډیر د رسول الله د زندګۍ نه راایستلی هغه دا دی چې په هغه کې حکمت هر هغه خبره چې ته په ناړام انداز کې وکړې نو نقصان یې ډېري او هر هغه کږه خبره چې ته په حکمت سره وکړې د هغې به ډېره لویه فایده وي. دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د حکمت نه ډکه وه. د هغه په امت کې چې څوک غټ حکیم د بر صغیر په حواله موږ ته میلاو شوی هغه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دته حکیم الامت وایي. هغه په خپله قصه کوي چې کله ما په ریلګاډي کې یو کس ولید چې هغه پیسې ښکته وې د پړکینه نو ما هغه ته وویې چې تمہارے یہ پانچے غلط ہے، ستاره پیسې غلطې دي. نو حکیم الامت په خپله وایي زما انداز داسې و چې په هغه بد اثر وکړو. نو هغه بیا ما ته وی چې کیا کہا مولوی جی، مولوی صاحب څه دي وویې؟ نو ما ورته وی چې تمہارے یہ پانچے شریعت کی نگاہ میں غلط ہے. دا تا چې پیسې د خپو د لاندې کړي دي که نه دا د شریعت په نگاہ کې غلط دي. نو هغه په ریسپانس کې په جواب کې اس نے شریعت کی ماں کو گالی دی، نو هغه شریعت ته کنځل وکړل. نو حکیم الامت تانوي رحمت الله علیه وایي زه په ځان ته وقارېدم چې کو ما په صحیح طریقه سره دته وینا کړې وې نو دی به دوره ډېر نه ګناهګارېدو، ځکه اول خو د پیسې ښکته وې نو ګناه یې کاو. دا اوس کوم الفاظ چې وي دا د کفر الفاظ دي، دا کفر د زما د وجې نه وکړو. ما له پکار دي چې ما دا خبره دته په حکمت رسولی وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې په مسجد نبوي کې چې یو بودو راغی شړ سړی راغی او هغه په جومات کې متیازو ته کېناست. نو چې په جومات کې په مسجد نبوي کې سړی واړه بول کوي نو صحابه به ورته قاریږي نه، نو چې صحابه پې چغې کړې او غوسه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ګوره اوس یې متیازې راپریښي دي دی کنټرول کولی اوس نشي نو قاریږی ورته. ما چې فارغه شو نو بیا یې راوغوښتو ورته وی ګوره دا جوماتونه دي په دې کې د خلقو ذکر کوي، خلق په دې کې منځونه کوي، دا علم پاک ساتي، په دې کې علم واړه بول نه کوي. گویا کې دغه یو خبره د کرایسس په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی په حکمت سره هغه وکړه. بل صفت چې په هوښیار سړي کې او په مشر کې پکار دی هغه دا چې په هغه کې زغمي او صبري. کله کله ګاونډي ورسره زیاتې کوي هم به صبر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چې ته ګورې هر کلیپ یې د صبر نه ډک دی. اول چې شروع د نبوت دعوت وکړو نو په کور کې د هغه د سالن په کټوۍ کې به ګاونډي خاورې اچولې. حضرت په وی دا څنګه گاوند دی چې بار ته به راووت نو غنې به یې ورته اچولې وې. نو حضرت به وی چې دا څنګه گاوند دی. او چې کله مسجد حرام ته لاړ او په مانځه ودرېد نو یو کس لاړ شو او هغه د وخ هغه لرې راوړ او د حضرت په هغې شا مبارک یې واچو چې حضرت د سجدې نه سر نشو چتولی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغم برداشت کو. بیا چې شاه بیا ابي طالب ته یې ولېږو 3 کاله لوږې تندې پې تېرې شوې هغه هم برداشت کړې. او بیا چې کله طایف ته لاړ او په طایف کې د طایف بدماشانو په ګټو وویشتو نو هغه هم برداشت کو. هغه مونږ یو شاعر چې ویلی و اسراح میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اسراح میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندان کبھی رسوا سر بازار. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندان کې په شاه ابي طالب کې 3 کاله تیری، کله په بازار کې د طایف په بازار کې په ګټو ویشته شي وینې ته بهیږي، خو په دې ټولو زغم او صبر کوي. نو د مشرۍ دپاره بل صفت دا دی چې کله د رسول الله زندگی ته ګورې نو که ته وایي چې زه بلدیاتي الیکشن ته ودرېږم زه به مشر کېږم نو بیا په تا کې یو صفت دا پکار دی چې لږ صبر نه پکارالی. که ته هر وخت رش پرشې او هر وخت په خولې نه دې شبې خیږي د دې دا مطلب دی چې ته د مرچکو په سټه ناستې او ته د مشرۍ قابل نه یې. او د مشرۍ دپاره یو بل صفت چې د رسول الله د زندګۍ نه ماته ته راځي هغه جاذبیت دی. جاذبیت دی ته چې په تا کې اټریکشني د خلقو په تا کې کششي او خلق تا طرف ته مایله کېږي. د جاذبیت دپاره یو جذباتو ته اپیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم کوه ما تا ته هم چل ښوولی و مونږ ته یې ویلي و چې ته ان تلقا اخاکا فتسلم علیه. یو دا چې ستا کې یو صفت دی چې د چا سره میلاویږي نو سلام ورته کوې.
کو خپلې که پردی که پیژنې که نه پیژنې دا به په تا کې جاذبیت پیدا کی. او بل دا بوجه طلق چې ستا دا چهره کولاوي وتبسمک فی وجهک ومنبس ووجهک الیه منبسة او ستا دا چهره چې دا هغه ته کولاوي ستا په تندي مسکراهټي لکه ته مشري کې که نه نو بیا ته په سلام کې مخکې کېږه او په خپله چهره باندې مسکراهټ ساته. که ستا په چهره باندې 12 هر وخت بجاوي او ستا کوټۍ تریوي نو ته بیا د منبرۍ قابل نه هسې ځان مستړی کوه. او بیا ورته بل ویلو که ته جاذبیت پیدا کوې که نه نو بیا ان تعطیه سلة الحبل چې د چا شي کنډوي که نه اوله ورکه. که یو سړی خپله بستره تړي رسۍ ورسره نه وي چې زر ورته ته رسۍ ورسئ. که د سړي چړیا وشلې ده نو حضرت وایي شسع النعل چې هغه له ته چړیا ورکې یعنې سره بړوله ورکې چې هم په دې وتړه. کوم موضع خرابه شوه نو چې ستا سره څه شی چې دا پټۍ ته چاپېره که په دې باندې به بچ شي. او بیا حضرت فرمایي چې تر دې پورې چې په لارې ته روانې او هلته غنه پرتی او ته یې زر د هغې ځای نه لر کې چې څوک به ځي او د هغه به پې خوږ شي. نو دا دې ته وایي جاذبیت چې ستا ته د خلقو کشش پیدا شي. او اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دام ویلی و چې ان تأنس الوحشات فی الارض که د چا څاروی ترېدلی و که نه یعنې د چا میخه ترېدلې وه یا غویی ترېدلی و یا خرې ترېدلی و یا اوښ ترېدلی و چې ته ورسره امداد وکړې او هغه ونیسې او د هغه خورلی راولې. دا خویونه چې په تا کې نو ته د مشرۍ قابلې چې د یو سړي ترېدلی څاروی راولې یو سړي سره خبره کوې نو سلام ورته کوې. یو سړی اوبه ول په کار دي او ته د کوی نه اوبه راوباسې نو حضرت وی ان تفرغ من دلوک فی اناء المستقی. یو سړی تږی دی هغه سره لوښی دی وایي هو زما ردې دغه نه زما ردې بوکې نه اول تا ته واچوم خپل منګی به وروستو ډک کم. دا خویونه چې په تا کې به بیا اټریکشن پیدا شي کشش پیدا شي او خلق به بیا تا ته خپل مشر وی. دې ته وایي جذباتي جاذبیت. او بل دی روحاني جاذبیت چې ته خپل ملګري داسې مجلس ته بوځه چې هلته کې هغوی د الله د دین خبرې واوري درس لی بوځه فهم قرآن کلاس لی بوځه او جومات ته یې بوځه سیروزې لی بوځه چې هلته کې هغه اشنا شي. هغه که وایي چې زه چیلم وړم وایي چیلم به رسره زه اوسم خو چې تا اشنا شي. دا کار رسول الله کړی چې کله د طایف خلق ډېر کاږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مختلف شرایط پیش کول نو حضرت هغوی په باره هغوی چې کله مسجد نبوي ته رالل نو حضرت وله په مسجد نبوي کې سټی ورکو چې دی دا قرآن واوري د صحابو دا اودسونه ویني د صحابو دا اکټیویټیز ویني د صحابو دا ذکرونه ویني او د دې ته روحاني اپیل وشي او روحاني جاذبیت پیدا کو. هغه خلق چې په تلوار نه سیده شوي هغه بیا په دې ذکرونو سیده شو او بیا هغه یو کس چې نیولی او په هغه باندې د مرګ دعوه وه او هغه ثمامه ابن اسال او ډېر غټ سړی و خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په ستن پورې تړلی و. نو چې کله صحابو به مونځ کاو قرت پې اورېدو رسول الله چې به راغی به دغه ثمامه طبیعت دې څنګه دی هغې وایي چې بس کو دې پرېښودم نو ډېر غټ کار به وکړې او کو دې پرې نه ښودم نو ستا خوښه ده. نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور نه خوراک رالیږو لږې ورځې پس رسول الله وایي دی پرېږدی خو هغه کې هغه روحاني جاذبیت دور اثر کړی و چې هغه ما ته باتروم ښیې زه زما غسل کوم او زه ایمان راوړم او ثمامه مسلمان شو. نو د جاذبیت د پیدا کولو دپاره تاله پکار دی چې خپل داسې ماحول پیدا کې سره درس قرآن یو مجلس جوړ کې د درس حدیث یو مجلس جوړ کې د نیکانو د خلقو یو روټۍ جوړه کې او دې سړی هغې له راولې او دې د جاذبیت متاثره کړي. دا یو څو صفات دي چې په ماته کې پکار دي او یو ځلې زه بیا شمارم. نمبر 1 که ته مشري کې نو پکار ده چې په تا کې امانتي. نمبر 2 که ته مشري کې نو پکار ده چې په تا کې شجاعتي یعنې ته نرې. او بیا نمبر 3 په تا کې پکار ده چې قابلیتي. او نمبر 4 بیا پکار ده چې ته بزدله نه یې. نو نمبر 4 بیا پکار ده چې په تا کې انصافي. او نمبر 5 پکار ده چې ته عملیتي چې په خپله باندې کار کوې ځان ته په خپله په کار بد نه ښکاري. او نمبر 6 چې په تا کې غټ صفت دی چې ته په حکمت سره خبره خلقو ته رسې ځان لا خپل سړي دشمنان کې نه. او بل دا چې په تا کې صبري او بیا په تا کې کشش او جاذبیتي که دا صفتونه په تا کې وي نو ته بهترین قاید. او نن د پاکستان نه د ټولې دنیا د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې قیادت نشته مشر نشته او جاذبیت نشته.
کو ما تا په ځان کې دا پیدا کو نو بیا به د دې ملک بیړه د چپېدو نه بچ شي او دا کمې قرضې چې په دې ملک باندې اوښتې دي د دې د ختمېدو به څه تصور راشي که نه هم هغه خلق یې څنګه چې پخوا او هغوی دا سیسټم تباه کړی دی نو بیا د حدیث مفهوم دی چې فانتظر الساعه بیا د قیامت په تمه شه او د قیامت نه غټ مصیبت بل نشته. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.